أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دا د اگست میاشتا او د اگست په میاشت کې پاکستان جوړ شو. پاکستان واحد ملک دی چې ډېر په اسانه د وخت په لحاظ سره جوړ شو. په 1940 کې قرارداد پاس شو، په 1947 کې جوړ شو. د دنیا ملکونو چې ازادي موندلې ده لکه آیرش ریپبلک یا آیرلینډ ټایپ ملکونه په دې کې په سوونو کاله جدوجهد شاملو، خو پاکستان د الله تعالی پر رحمت سره د 40 نواله د 47 د جدوجهد نه پس د اگست په میاشت کې په 1947 کې وجود ته راغی. لیکن دا ډیر په اسانه په وجود ته نه راغلی. د دې د جوړېدو دپاره تقریبا 20 لاک کسان شهیدان شو. ته ویلی شي چې د پاکستان په جوړېدو کې د 20 لاک شهیدانو خون شامل دی، او د افغانستان په جهاد کې چې څومره شهیدانو د دې نه کم و زیات د پاکستان په جوړېدو کې د شهیدانو تعداد دی. او بل طرف ته تقریبا 75,000 یعنی 80,000 زنانو بې عزتي شوې وه. د سیکانو د لاسه یا خو هغې سره ریپ شوی یا د هغې نه سینې پرې کړې وې یا هغې کویانو ته دانګلي وو د خپل عزت د بچاولو دپاره. نو دا پاکستان چې زما ستا په لاس کې نن دی دا د 20 لاکو شهداو او د 75,000 خواتینو د بې عزتۍ او د هغې د قربانۍ په نتیجه کې زما ستا په لاس کې راغی. نن د حکمرانانو د بې حسۍ د وجې نه او زمونږه د غفلت د وجې نه یو خو 25 سال بعد د خپل پیدایش نه تقریبا 25 سال بعد په 1971 کې دا دوه ټوکړې شو، ځکه چې مونږه ناره لګولې وه چې ادرتم ادرهم ادرهم ادرتم، دا ناره لګولې وه او د هغې نتیجه دا راله چې مونږ ته هغه روغ بنګال زمونږ نه جدا شو. او د هغې نه پس پاکستان د قرضو په دغه کې په د قرضو په قلاګانو کې داسې جکړاو او داسې بند شو چې په 1958 کې ایوب خان چې د دې ملک مشر و نو هغه په هغې وخت کې 25,000 ډالر د IMF نه قرض اخیستی و. نو هغه موږ ته ډېر ښکارېدو، خو چې کله د پاکستان حکمرانانو د قرض خوند واغست نو اوس په پاکستان باندې 150 ارب ډالر قرض دی، یعنی 25,000 ډالرو ته وګوره او 150 ارب ډالرو ته وګوره. د حکمرانانو د بې حسۍ اندازه د دې نه ولګوه چې سټیټ بینک اوس په دې وخت کې یو تعداد جاری کړی دی چې د دې موجوده PDM حکومت نه مخکې د PTI حکومتو د PTI حکومت 44 میاشت یعنی 3 کاله او 8 میاشتې پاتې شو، په هغې کې هغوی 18.1 کرب روپۍ قرض اخیستې وې. او د PDM حکومت چې د خلقو دا خیال و چې کیدای شي ده ته خیر شي نو هغه د هغې نه غټ لوښی وختو او 16 میاشتې حکومت هغې وکړو. 16 میاشتې حکومت یعنې 1 کال او 4 میاشتې، هغو 3 کاله 8 میاشتې حکومت کړی و، دی 1 کال او 4 میاشتې وکړو.
نو په دې لږې مودې دپاره دی 18.5 کرب 18.5 کرب روپۍ قرض واغستی. ته ویلی شوې چې پی ټی آی حکومت چې تقریبا په 4 کاله کې کومه قرضه اغستې وه هغه د پی ډي ایم حکومت د هغې قرضې نه زیاته قرضه په 1.5 کال کې واغسته. نو ته ویلی شې چې هر یو کس د بل نه بدتر راځي خو سم نه راځي. وی نور به د سر څه خوږم خو د پاکستان ټول عمر 76 سال دی. نو په 71 کالو کې چې پاکستان کومه قرضه اغستې وه د قرضې خوند یې اغستی و نو د هغې نه زیاته قرضه په دې موجوده 15 کالو کې دې 2 حکومتونو واغسته. یعنی موجوده 5 سال میں لیا گیا قرضہ پچھلے 71 سال کے قرضے سے زیادہ ہے. یعنی زمونږ عیاشۍ چې دي او زمونږ دا خرچه چې ده هغه دومره انتها ته ورسېده او بېحسي چې مونږ د قرضې په اغستو کې او بیا په لوپرۍ سره د هغې په لګولو کې هیڅ قسم لا ضمیر زمونږ نه ملامته کوي. زمونږ په ګاونډ کې انډیا دی وی د 1994 نه پس انډیا یوه پیسه قرضه نه ده اغستې او مونږ مسلسل قرضې اخلو. وی د دې به نور ته څه پته ولګې چې د پاکستان وزیر اعظم ځان لا خصوصي د 90 ارب روپو فند مقرر کړی دی چې دا زما خوښه ده چې زه یې کم ځای لګوم. نو چې کله ستا وزیر اعظم 90 ارب روپۍ په خپله مرضۍ باندې لګوي نو چاله به یې ورکوي؟ دا ستا خصوصي فند دی دا به هغې چاله ورکوي چې د چا نه تا ته د ووټ ته اغستو امید وي. او MNA صاحب لی 70 کروڑ روپۍ نو 70 کروڑ روپۍ په هغې به هغه پل جوړوي چې هغې جوړولو به ضرورت نه او روغ پل وران کړي او نوی پل پې جوړوي او روغ اسپتال روان کړي نوی بلډینګ پې جوړوي صرف د دې دپاره چې خلق مصیبت وکړي او ما ته او زما خپلوانو ته او زما ټیکهدار صاحب ته پکې کمیشن میلاو شي. وی نور به د سر څه خوږم خو په پاکستان کې ټول 90,000 ګاډي سرکاري په وفاقي سطح باندې چلیږي چې د هغې تیل چې دي هغه د سرکاري خزانې نه د هغې خرچه برداشت کیږي او هغه تقریبا 50 ارب روپۍ ده. او دا سرکاري ګاډي چې یو خوا بل خوا ځي نو په دې کې اکثر سرکاري خلق خپل بچي یا مری ته بیایي یا کالام ته بیایي یا ګلیاتو ته ځي دی پکې سیل کوي او غم خادو کې که تاسو وکتل نو دغه سرکاري ګاډي ولاړي نو د قرض په پیسو باندې سرکاري ګاډي چلول او بیا په هغې کې سرکاري تیل اچول دا په پاکستان کې دي. وی دا راته ووایه چې برطانیه ستانه څومره اوچته ده. نو په ټوله برطانیه کې یعنې په ټول انګلینډ کې صرف 85 سرکاري ګاډي دي 15 نو د ټول انګلینډ 15 ګاډي دي او د ټول پاکستان چې دي د هغې صرف په وفاقي سطح باندې 90,000 ګاډي دي او ستا کابینه 87 او 88 افرادو مشتمله ده او د هر یو کس ډېر شی تنخواګانې دي او بیا سټینډینګ کمیټۍ دي د هغې ډېر شی اخراجات دي. نو د دې وجې نه ستا د خرچې لارې ټولې کولاو دي او ستا د آمدنۍ ټولې لارې بند دي. نو ورځ تر ورځه ته د قرضو په دغه کې جکړاوېږې د قرضو درنه ګیر چاپېره د قرضو زنځیرونه راتاو شوي دي او ته داسې قرضدارې شوې چې هرې فیصلې کې ته هغې چاته ګورې چې هغې تاله قرض پیسې درکړي. وی دې حالت ته وګوره چې ستا ډالر چې دی په 2018 کې په 122 روپۍ و اوس په 2023 کې ستا ډالر چې دی په 285 یا په 300 روپۍ دی. نو هوښیار خلک کیلکولیشن کوي وی کو دا شی رواني داسې او تا خپله اصلاح ونه کړه نو په 2030 کې الله دې نه کړي خو په 2030 کې به په 1 لاک پاکستاني روپۍ باندې یو ډالر میلاویږي او بیا به که داسې شوه نو بیا به د پاکستان خلقو په بوجو کې روپۍ اغستې او چې دکان ته لاړ شي نو یو ډبل لوټی او پرې میلاویږي. دا به د قحط یو صورتحالي ځکه چې د الله رسول ویلو چې وکره لکم قیل وقال وکثرت السؤال و اضاعة المال. الله بدی شي 3 څیزونه یو هغه چې ته ډېر غږېږې یو هغه چې ته ډېر سوالونه کې او یو هغه چې ته ډېرې پیسې لګې. نو ستا د پیسو د لګولو سره یو ملک هم سیالي نشي کولی او ټول ملکونه ستا د وزراو ته وی ستا 2 وزیرانو
یوه وزیر خارجه و یو بلاول نومو د بل نه حنا ربانی کر نومو دې دواړه کور بیا شپه نه ده کړې نو په تیر حکومت کې یعنې د پی ډي ایم په حکومت کې دی بیروني دورو باندې 50 ارب روپۍ لګولې دي او د هغې دا پیسې لګولې دي او کار یې ټک نه دی کړی د دې نه پته لګي چې ستا پیسې لګي خو کار ټک نه کې او بل طرف ته ستا د آمدنۍ ذرایع چې دي هغه په کار ده چې ستا ټیکس وي نو د په ټول پاکستان کې په 100 کې صرف 2 کسه ټیکس ورکوي او باقي 98 کسان ټیکس نه ورکوي او کم خلق چې ټیکس ورکوي نو هغې ته ټیکس معاف کې نو د ټیکس ته معاف کولو په سلسله کې چې تا کم کارونه کړي دي نو وایي چې په 13 کلونو کې چې څومره ټیکسونه تا معاف کړي دي نو هغې پاکستان ته د 2.7 کرب روپو نقصان رسولی دی هر سړی وایي زه ټیکس نه ورکوم او دا ټیکس پرې شو او پلاني ورته ټیکس معاف کو د بینک نه قرضه اخیستې وه هغه ورته معاف کړه نو 2.5 ارب روپۍ د بلاول او د حنا ربانی کر په دغه باندې خرچه راغلی ده او کار ټک نه دی کړی او دارنګې همدغه رنګې تا ته دا خبره کوي چې ته په پاکستان کې په ټوله دنیا کې چې 190 ممالک شي نو په ټوله دنیا کې د سود شرحه صرف په پاکستان کې زیاته ده نو یو طرف ته د باندې قرضې خیږي بل طرف ته د آمدنۍ ټول ذرایع تا په ځان بند کړي دي او قرضې چې واخلې نو هغه قرضې بیا ته په لوپرۍ کې لګې او هغه لوپري چې د الله رسول ویلو چې وکره لکم کثرت اضاعة المال نو ته د مال ضایع کول خو کې وی په 1350 کالو کې تا یو ډیم جوړ نه کو ځکه چې د ډیم نه بجلی چې میلاویږي نو هغه په یو یونټ باندې 2 روپۍ خرچه راځي او چې کله ته دغه نه د جنریټرو نه او د تیلو نه بجلی پیدا کې نو په یو یونټ باندې 50 روپۍ خرچه راځي نو چې ته ډیم جوړ نه کړې نو بجلی به نه وي چې بجلی نه وي نو بیا به ګراني ډیره وي او کارخانې به بند شي او دغه د ډیم جوړول د دې ملک دپاره یو ډیر ضروري خبره وه نو هغه ضروري کار چې د ملک پکې خیر دی هغې طرف ته ستا د حکمرانانو فکر نشته وی نور خو څه کوې خو ستا پاکستان چې د خلقو په نظر کې نه ځایږي دا پاکستان په حقیقت کې د کلمې په نوم قایم شوی او په دې پاکستان له خدای پاک 15 نعمتونه داسې ورکړي دي چې هغه نعمتونه د نور چا سره نشته خو ستا هغې ته فکر نه دی او د دغې نعمتونو د بچ کولو دپاره دا تا ته پکار دی چې دې ته توجه ورکړې لومبنۍ خبره دا ده چې دا واحد ملک دی چې د اسلام په نوم قایم شوی په دنیا کې تقریبا 200 ملکونه دي خو یو ملک د مسلمانانو دپاره یا د اسلام دپاره نه دی قایم شوی د علاقې په بنیاد باندې عراق هم جوړ دی او ایران هم جوړ دی خو د مسلمانۍ او د اسلام په نوم نه دی نو ته ویلی شي چې په دنیا کې د پاکستان مثال د جومات دی او د دې نورو ملکونو مثال د کورونو دی نو د دې حفاظت ته یو مقدس ملک حفاظت دی دا ستا ذمواري ده دویم د پاکستان پازیټیو اسپیکټ دا دی چې دا د دنیا د مسلم دنیا واحد نیوکلیر پاور دی د دې سره اټم بم دی د دې وجې نه د ټول دنیا اسلامي ممالک چې دي هغه پاکستان خپل څوکیدار یا خپل نگران ګڼي او هغه مریض چې کله ډاکټر صاحب لا په قطر کې لاړ شو او په قطر کې ډاکټر صاحب ماسک لګولی او مریض د پاکستانو نو د 9 مئی واقعه شوی وه نو هغې ډاکټر صاحب خپل ماسک لرې کو او پاکستانی ته په جړا شو چې الله دې پاکستان ته خیر کی موږ تمام دنیا مسلمانانو په پاکستان ملا کلکه ده چې دا زموږ څوکیدار یا زموږ نگران یا زموږ محافظ دی نو دا قدر د پاکستان په اسلامی دنیا کې دی خو دې ته زما ستا فکر نه دی یو بله خبره چې پاکستان له الله ورکړې ده هغه دا چې په پاکستان د آبادۍ په لحاظ سره په ټوله دنیا کې 5م نمبر ملک دی یعنې د پاکستان نه د آبادۍ په لحاظ سره صرف 4 ملکونه سیوا دي یو چین دی یو امریکا ده یو انډونیشیا دی او یو بھارت دی 5م نمبر د پاکستان دی د دې دا ټول کسان چې دي دا خړسري نه دي په دې کې مزدورۍ قابل خلق شته په دې کې د مستریتوب قابل خلق شته په دې کې ډاکټران شته او په دې کې انجینران شته نو د یو خيار سړي د کیلکولیشن مطابق
نیمی دنیا تا منگ مزدور سے لے کر ڈاکٹر اور انجینئر تک فراہم کر سکتے ہیں. ان ټولې دنیا ته منگ مین پاور یا هیومن ریسورسز دا زمونږ یو صلاحیت دی چې موږ ورکولی شو کو موږ د خپلو کسانو ټریننګ او اصلاح وکړه او خلقو ته اکسیپټیبل کړل نو نیمې دنیا ته دی تلی شي. د پاکستان یو صفت چې دا د اسلام په نوم قایم شو. د پاکستان دویم صفت چې دا واحد نیوکلیر اسلامی نیوکلیر پاور دی. د پاکستان دریم صفت چې د دې آبادی چې ده هغه د آبادی په لحاظ سره د دنیا 5م نمبر ملک دی او د هیومن ریسورسز نیمې دنیا ته سپلای کولی شي. د پاکستان 4م صفت چې الله تعالی دله کمی خزانې د معدنیاتو په صورت کې ورکړي نو د یو حساب مطابق د 6 ټریلیون ډالر سونا او کاپر دلته موجود دي. خو که فرض کړه دې پراپر انتظام وشي د دنیا د ټولو نه بهترین نهري نظام په پاکستان کې دی. د دنیا د ټولو نه اوچتې چوټۍ 13 چوټۍ په دې کې دي. د کویلې ذخایر په دې کې دي. خو صرف د افرادو اصلاح ته ضرورت دی چې د افرادو اصلاح وشي او بیا وایي چې پاکستان واحد ملک دی د ټولې دنیا دغه ته په لحاظ سره چې دی له الله تعالی مضبوط فوج ورکړی دی او د مضبوط فوج په لحاظ سره دا د دنیا 4م نمبر ملک دی. ته ویلی شي چې په دنیا کې 3 ملکونه د دې نه سیوا دي چې د هغې فوج مضبوط دی. باقي دا د کریډټ یو خبره ده چې په پاکستان کې یو مضبوط فوج موجود دی او د فوج په آپس کې اختلاف نشته. د دې وجې نه د پاکستان نه د ډیرو کوششونو باوجود سودان جوړ نشو، عراق جوړ نشو او لیبیا جوړه نشوه. د لیبیا کرنل معمر قذافي خلقو د خپې نه ونیو او رایخ کو او د سودان حالت دې حد ته ورسېدل چې هلته کې مړي پراته څوک اوچتولو والا نه و. د هغې وجه دا وه چې د فوج او د پیرا ملیټري فورسز په منځ کې جګړه وه. نو پاکستان فی الحال د دې افت نه محفوظ دی. زما ستا سوچونه به دا پکاري چې دا پاکستان چې دا د الله یو نعمتو او دا دومره په خطرناک حالت کې دی چې اوس موږ د IMF نه کومه قرضه اخیستې ده دا د IMF قرضه صرف 2 میاشتې به وچلیږي او دا به په 2024 دپاره به بله معاهده پکاري. وی 2024 کله دی؟ وی اوس ستمبر شروع کیږي، اکتوبر، نومبر او دسمبر 3 میاشتې دی. 3 میاشتې رسترګې په رب کې وځي. په دسمبر کې به پاکستان د IMF سره بله معاهده کوي او هغه معاهده به په کړي شرایطو باندې. نو د ګرانۍ لهر به نورم راشي او د ډالر به نورم ګران شي او تیل به ستا نورم ګران شي ځکه چې ته به د قرضو په دغه کې نورم جکړاو شي. نو دا د 2024 دپاره چې کومه معاهده کېدو واله ده هغه به د امریکې په کړي شرایطو باندې او چونکې نگران حکومت به نو هغه په تا په تندر یخی ته وله ووټ ورکړې یا ووټ ورنه کې نو خلق به ټول پریشانه شي او د 2024 نه پس به بیا مشکلات نور شروع شي. د دغې شرایطو نه ځان بچ کولو دپاره چې ته دغه وپېژنې چې یار حالات څنګه دي. وی حالات داسې دي چې یو نیو ګریټ گیم ورته وایي. نیو ګریټ گیم دا بین الاقوامی طور د پاکستان خلاف شروع دی او د هغې نیو ګریټ گیم په باره کې مخکې نه 2 هوښیارو کسانو موږ له اطلاع راکړې وه. په امریکا کې 2 کسان ډېر هوښیار دي. یو ته وایي نوم چومسکی پوخا ویلو کہ پاکستان کی اشرافیہ کو امریکہ نے خرید لیا ہے. هغې بد غلط نه وایي، هغې په دې پوهېږي پاکستان کې اشرافیہ کو امریکې نه خرید لیا ہے. نو یو د ګریټ گیم ایسه د دې نه پته لګي او بل هنری کسنجر دی. دا هنری کسنجر یهودي دی، دی د اسرائیل نه راغلی. دا انتهایی قابل انسان دی او دا ډیر زیات بوډا دی خو اوس هم دی هوښیارتیا خبرې کوي. نو دی په کار ده چې د امریکې صدر وی خو د امریکې صدر ځکه نشو چې کم سړی د امریکې نه باري او په امریکا کې نی پیدا شوی نو هغه د امریکې صدر کېدی نشي. نو دی وزیر خارجه و. نو دا د قول دی چې اصل جنگ به الو شروع کیږي چې د افغانستان نه جب افغانستان سے امریکی فوجی کارروائیاں دم توڑ رہی ہوں گی. کله چې امریکا په پاکستان کې ناکام په افغانستان کې ناکام شي او هلته کار نه چلیږي نو اصل توجه به بیا پاکستان ته شي او هغه وخت اوس راغی. نو د نیو ګریټ گیم تحت په قرضو کې به جکړاو شي. د قرضې نه پس به امریکا په تا خپل کارونه کوي. وی څه به د باندې کوي؟ وی نمبر 1 د هغې ایټم دا دی چې د حکومت د قوم او د فوج په منځ کې بیا د اعتمادي پیدا کی.
دا څومره د بد اعتمادۍ نظام چې دی دا د نیو ګریډ گیم حصه ده چې پاکستانی قوم د پاکستانی فوج او د پاکستانی حکومت په منځ کې بد اعتمادي پیدا شوه نو د نیو ګریډ گیم یوه حصه وشوه. نمبر 2 د هغې ایجنډا دا ده چې پاکستانی جوهري پروګرام چې دی هغه فیل کی هغې ته نقصان ورسوي او په دې صبر نه کوي بلکې هغه کم کسانو چې دا لیکلي نو هغې په سره نعوذ بالله 3 پیرې ویلي چې خدای دې هغه ورځ په موږ را نه ولي. خو د نیو ګریډ گیم حصه یوه دا ده چې پاکستان سرحدونو کې تبدیلی راولي. یعنې پاکستان ټوکړي ټوکړي کې څه یو لور کې څه بل لور کې څه پاکستان ته پاتې کی سرحدات میں تبدیلی آلائے. دا د نیو ګریډ گیم 3 پوینټونه دي او په دې باندې پاکستانی قوم که فرض که ځان پوه نه کی نو حالت به داسې وي لکه څنګه چې په ورو باندې خرابیږي او د هغې به بیا دغه نه کیږي بیا به د هغې هېڅ قسم له ریکوري نه کیږي. د دې وجې نه موږ وی چې راځئ چې په قرآن کې وګورو چې دغه په باره کې موږ ته الله څه وایي. نو الله تعالی موږ ته په خپل کلام کې په صورت انفال کې موږ پوه کړو او په صورت رعد کې هم پوه کړو او هغه دا وه ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. الله تعالی چې په چا یو نعمت وکړي نو هغه نه بدلی حتی یغیروا ما بانفسهم تر څو پورې چې دې خلقو خپل حالت نه بدل کړی. چې کله خلق بې ایمانه شي کله خلق د شکر په ځای باندې کفران شروع کی او کله خلق د نعمت ناقدری شروع کی او کله خلق د ملکی مفاد په ځای باندې ذاتی مفاد اختیار کی او کله خلق د جهاد په ځای باندې جمود شروع کی او کله خلق د محنت په ځای باندې مړزان او بانګیان لبول شروع کی بیا ردی حالت بدلیږي. وی د مغولو حکومت ډیر غټو د اورنګزیب عالمگیر په دربار کې به د امریکې سفیر هم ناسو د برطانیې سفیر بم ناسو او د سعودي سفیر بم ناسو د چین سفیر بم ناسو. خو چې کله د مغولو شاهزادګان نالایقه شو ناغي به بیا 3 کارونه کول. نمبر 1 مصوری چې کله ته تصویرونو ته کار ووایې نو موږ هم مجسمه سازۍ ته اوس کار ویلی دی او موږ د هغې سړي صفت کوو چا چې د علامه اقبال مجسمه جوړه کړې ده. علامه اقبال روح به جاړي چې زه د توحید قایل وم او تا زما مجسمه جوړه کړه په هغې تعریف کې حالانکې د مجسمې جوړول او د بت جوړول دا یو شی دی. نو د مغولو حکمران ازو ختم شو چې د هغې شهزادګانو د مصورۍ ته کار ووی نو ما ته هم مجسمه سازۍ ته کار ویلی. دویم شاعرۍ ته کار ویلی چې بس شعرونه وایه او سر اړقوه. او څلورم 3 نمبر چې کله هغې کبوتر بازی کوله نو هغې به کوترې جنګولې موږ بانګیان جنګو یا به مړزان جنګو او یا به په دغه کې په ویډیوز گیمز کوو. نو چې کله شهزادګان داسې شي وی دغه مغولو 4 لاک فوجو خو د هر فوج سربراه به نالایقه سړی یا به مصورو او یا به شاعرو او یا به کبوتربازو نو هغه خو د فوج په چل نه پوهېدو. دغه حل د پاکستان دی. موږ سیاسي پارټۍ هغې سړي له ممبرۍ پوسټ ورکو چې هغه په موږ کې ډېر نالایقی خو چې خلق دوکه کولی شي او بیا چې کله ممبران راشي او حکومت جوړو نو هغه سړی به وزیر کو چې هغه ډېر زیات نالایقی چې زما خبرې ته ښه وي خپل کار نشي کولی. نو چې نالایقه وزیران او نالایقه پارلیمنټیرین راشي نو څنګه د مغولو حکومت په 83 لاک مربع میل باندې مشتملو نو څنګه چې هغه ختم شو داسې و بیا ته ختمیږي. وی زما وزیران څنګه نالایقه دي. وی زه به تا ته یو مثال پیش کړم. د قطر سره په 13 حکومت کې معاهده وه چې زموږ سره ګیس نشته په پاکستان کې د ګیس بحران را روان دی نو زموږ چیف اف سټاف په خپل سر رسوخ استعمال کړل او د قطر بادشاهي په دې رضا کو چې موږ له ګیس راکړي. نو د قطر وزیر زموږ چیف اف سټاف ته ووی چې خپل وزیر راولېږئ زما سره معاهده وکړي. په هغه ورځو کې د عمران خان حکومت نو چې کوم وزیر لاړ مذاکراتو له نو د قطر وزیر ورته خبره وکړه پاکستان زموږ برادر ملک دی پاکستان نیوکلیر ملک دی د پاکستان موږ عزت کوو موږ د ټولو نه زیات ګیس چې دی دا موږ چاینا له ورکو نو د چاینا له چې په کم ریټ موږ ورکو د هغې ریټ نه په کم ریټ به تاله درکو ځکه ته زموږ پاکستان ما ته خپل ډیمانډ ووایه. نو د پاکستان وزیر ورته وی موږ ته یو کنټینر پکار دی
نو د قطر وزیر مریان شو، باجوه صاحب چې خبر شو هم ډېر خفه شو، عمران خان وزیر اعظم هغه هم ډېر زیات خفه شو چې ستا وزیر دومره نالایقی. هغه وی هلکه دومره بعض طرف د دې دپاره کېدو چې یو کنټینر په پاکستان کې فریاد جوړ شو چې یاره ګیس کم شو، ګیس ختم شو، ګیس ختم شو. نو دغه نالایقه غلطې کسان چې ستا ممبران یې، ځکه ته ووټ په دې ورکوې چې ماله به کوڅه څوک سمه کي، او چې کله ته د کوڅې د سمولو دپاره د خپل ملک ته مغیرا بانفسهم، د ملک خپل ملک ته د چینچي رکشې نه هم سپک ګورې، ځکه ستا چینچي رکشې له چې ډرایور پکاري، نه که تا ته ستا لیډر ووې چې زه یو کمبه در لیږم ستا چینچي به چلی، نو ته به ورته وایې چې ولې ته لیونی شوې، ما چینچي په 30-40 هزار روپۍ اخیستې ده، زه یې په در غړوم. خو که تا ته ووټ ته سړی ودرئ نو ته وایې که زما د مشر ما ته کمبه ودروله نو زه به وله ووټ ورکوم. دا الفاظ تا د خولې نه ځکه وځي چې ستا سره د دې ملک هېڅ قدر نشته، دا تا ته د چینچي رکشې نه هم سپک ښکاري. نو که کمبره ته ودرئ نو تا هغه له ووټ ورکې، نو هغه بیا د قطر دغه سره خبرې نشي کولی، تر څو پورې چې په خلکو کې دننه چینج نه دی راغلی او هغوی د خپل دغه بدل کړي نه دي، نو هغې پورې الله تعالی د خلکو حالت نه بدلی. نو الله تعالی یو طرف ته په صورت انفال کې ووی، نو بل طرف ته په صورت رات کې هم دا خبره کوي ان الله لا یغیر، خدای پاک تبدیلی نه راولي ما بقوم په حالت چې د خلقو په قوم باندې یو حالتي حتی یغیروا ما بانفسهم، تر څو پورې چې په دې کې انټرنل چینج نه راغلی، د دې روح نه بدل شوی، چون به جان در رفت جان دیگر شود. کله چې قرآن په ده کې نه نوځي نو دی به بیا بدل شي، نو دی به بیا ملکی مفاد لټوي، ذاتی مفاد به نه لټوي، دی به بیا خپله خوشحالي نه لټوي، دی به د الله خوشحالي لټوي، دی به د مسلمان امت خوشحالي لټوي، او دی به بیا د امت غم کوي. چې کله دی د امت غم کوي نو الله به د حالت بدل کي. که نه دی وایي چې نه زه به ذاتي مفاد لټوم، زه به جهاد نه کوم، زه به جمود کوم، زه به په ځای ناست یم، زه جدوجهد نه کوم، زه محنت نه کوم، زه ډیم نه جوړوم، زه ځان نه کړوم، زه بس په سوري ناست یم اخباري بیان به جاري کوم. نو جمود والا او خلقو خدای ملګری نه، جهاد والا و خلقو خدای ملګری، ملکی مفاد ملتی مفاد والا سوچ والا و خدای ملګری. ځکه چې افراد کی ہاتھوں میں ہے، افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد به ټیک کي نو اقوام به ټیک شي. وایي ته که منډې وخې نو په افرادو پسې ووخه، د افرادو اصلاح وکړه چې افراد صحیح سړي له ووټ ورکړي، صحیح سړی منتخب شي، او هغه د ځان دپاره بیا نه جنګېږي، هغه بیا د قوم دپاره جنګېږي، هغه د الله دپاره جنګېږي، هغه د عدل او د انصاف دپاره جنګېږي. که داسې نه کوې نو اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، که خدای د عذاب فیصله وکړه نو څوک واپس کولی نه شي. که ستا دا خیالي چې تا به امریکا بچ کړي، که ستا دا خیالي چې تا به چاینا بچ کړي، که ستا دا خیالي چې تا تعویضونه کړي تا به هغه بچ کړي، که ستا دا خیالي چې څوک پیر صاحب دی هغه به راشي تا به بچ کړي، دا ته ګډې وډې وایي. فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، د خدای نه علاوه نور څوک نشته. نو د خبرې خلاصه دا شوه چې 2024 ډېر خطرناک دی. که موږ خپله اصلاح ونه کړه او د قوم د افرادو اصلاح ونه شوه نو د اقوامو حالت نه بدلیږي. او زموږ دوه مرضونه دي، یو د ګټې لارې ټولې موږ بندې کړي دي، د ټیکس د اخیستو هغه دایره موږ نه وسیع کوو، او پاکستانی قوم په سلو کې صرف 2 کسه ټیکس ورکوي او نور نه ورکوي. نو زموږ د آمدنۍ ذرایع بند دي، او زمونږ د اخراجاتو ذرایع هغه د حد نه زیات بړاو دي. نو که دا لوپري مونږ ختم نه کړه نو الله زمونږ حالت نه بدلی، او که مونږ خپله اصلاح وکړه نو الله د توبې دروازه لا بند کړې نه ده. زمونږ حالت به هم ښه شي، د پاکستان حالت به هم ښه شي. الله دې په پاکستان باندې رحم وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.